أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سورة فتح آخری رکو دا مخ کے آیاتونو کے تذکرہ با د احساناتو پا مومنانو باندے. اول کے د مومنانو صحابہ کرامو داغی نا دا اللہ دا رضامندیا اعلانو پاغی باندے د سکینی او د اطمینان د نازلہ دو خبره وا د غنیمتونو د ورکولو پیشنگوئی وا وعده او لوزونه داغی نرستو دغه ځان له یو فتح وا او داغی نرستو فتوحات شروع شو، غنیمتونه شروع شو. ګڼ غنیمتونه دي. هغه خلق چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه جوړه کړې وه، هغې په هغې کې ناکام شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس کې راغله، بیا یې معاف کړو. دغسې دی خو په حدیبیه کې دي. هلته کې چې کوم د مدینې خلکو اخواته اسد او غطفان قبیلې وي، هغې په زړونو کې هم څه ګډ ګوډ پیدا شو. هغې وی چې موږ هم څه وکړو، مدینې باندې به حمله وکړو، څوک پکې هسې هم شته نه. خلک سړي خو دي وتل دي، دا کم چې کورونه دي دا کورونه به لټ کړو، زنانه پکې دي. الله رب العزت پاغي باندې داسې یو رعب راوستو چې خپل ارادې نه واپس شو. دا کافران کستاسو سره په جنگ باندې راشي نو راتلی نشي. دغه منافقانو داسې دي په شیشه به خبرې کوي لیکن مخامخ وس نشي راتلی. په دغه وخت کې الله رب العزت ستاسو لاسونه داغي نه او داغي لاسونه ستاسو نه بند کړو، دا دې لپاره چې خون خرابو نشي. په مکه کې چې کم مسلمانان دي کمزوري خلق دي او هغه الله نه سوالونه او دعاګانې هم کوي، وی ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، یا الله دې کله موږ وباسي. دا خو خلق ظالمان دي، ظلمونه کوي، دا غي سوچته نه. نو که تاسو ورغلی وې نو داسې نه چې هغه کسان یو د خپل لاندې کړي وي، هغه ته یو نقصان رسولی وي، نو الله رب العزت تاسو باندې د دغه خلکو په وجه باندې تاسو الله د یو بل نه منع کړئ. که دغه مسلمانان ته ووتل نو بیا به د کافرانو ته سخت درناک عذاب به میلو شي. او د کافرانو په خپلو زړونو کې د جاهلیت هغه حمیت ایښودی دی، د هغې تذکره وه. نو چې کله د کافرانو په زړونو کې غیرت د جاهلیت هغې ډک کړلی پروت دی پکې، نو مسلمانانو په زړه کې ایمان دی، اطمینان دی، سکون دی، کلمه د تقوا ده، د الله نه یره ده، دی د هغې حقدار دي. دې ځینه هغه اولنۍ خبره چې کوم
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلو سبب جوړ شوی و. هغې طرف ته اشاره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و چې زه روان یو منګه او بعضې خلک پکې احرامونه تړلي او سرونه پکې څوک خري او څوک پکې قصر کوي. هغه خبره چې کله وشوه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره خلکو ته صحابه کرامو ته ووې. نو هغوی د پیغمبر خوب هغه معجزه هغه وحی نو هغه وحی ده، لیکن خبره په هغې کې دا وه چې کله به دا نو د وخت تعین خو په هغې کې نه پیغمبر هغه په غیبو باندې نه پوهېږي، نور څوک په غیبو باندې نه پوهېږي. الله د طرف نه دا حکم خو نه و چې تاسو روان شئ ځئ، خو دغه د خوب یوه خبره وه هغه وشوه. نو دا رښتیا شوه رستو، دا بیا بل وخت کې بل کال له رښتیا شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرې دپاره لاړو او عمرې وکړه، عمرې ادا کړه او بیا د هغې نه رستو بل کال باندې مکه فتح شوه. دا شپږمه او دومې ابتدا وه. نو اتمه کې هجرۍ کې بیا مکه فتح شوې ده. د هغې بعضې وجوهاتو څه د هغې تذکره شوې ده په سورت توبه کې. دا څه خلک وو او هغې لوظونه مات کړي وو، نو د هغې د وجې نه بیا دا خبره په دې باندې د حملې خبره وشوه. کنې دې خو لس کاله ایښودي وو چې لس کاله به موږ د یو بل سره جنګ نه کوو، زموږ دا لوظ دا به لس کاله پورېږي. ورپسې تذکره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت او ورسره د مؤمنانو او د مؤمنانو صفات ذکر کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څوک مینه کوي د هغې تذکره هم کوي او څوک چې بغض ساتي د هغې تذکره هم کوي لیغض بهم الکفار سره. او په دې باندې صورت به ختموي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، یقینا الله رښتونی کړلی د خپل رسول سره د خپل رسول خوب بالحق په رښتیا باندې. الله هغه خوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونی کو، بالکل صفا ښکاری کو وته. لتدخلن المسجد الحرام چې خامخا داخلېږئ به تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله آمنین، کله چې الله وغواړي. ان شاء الله اذ شاء الله، کله چې الله وغواړي آمین یی به په امن. داسې نه که الله وغواړي نو تاسو په امن یی، نه نه، کله چې الله وغواړي نو داسې به یي. نو هغه دا وخت نه و، هغه وروستو وخت دی. محلقین رؤوسکم ومقصرین، خریون کی وی خپل سر تاسو خپل سرون لره و مقصرین او بعض تاسو نه وی خپل سرونه قصر کون کی. لا تخافون، تاسو بنه یریږئ د چانه یره بنئ. کله سړی په لار رواني نو د یو طرف نه بل طرف نه د حملې د یو طرف نه بل طرف نه څه خطرات دایي. تاسو چې کله ځئ نو هېڅ خطره به نه وي، بلکل په امن و امان باندې. لوضو شو تاسو څه کالې واپس به ځئ، کال له به راځئ عمرې له، ټیک ده. کال له چې رالو نو بلکل هغوی خو په خپل لوظ کې و د دې لوظ دی، بلکل په امن و امان کې لاړل، عمرې وکړه او د هغه ځای نه بیا واپس شو. نو الله رب العزت د هغې تذکره کوي. خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ښودلی و. دا خوبونه هم د الله رب العزت د طرف نه وي، الله یې ښیي. او د پیغمبر خوب هغه خو وحي مخکې د ابراهیم علیه السلام د خوب هم تذکره شوې وه
او سورۃ یوسف کې هم د خوبونو تذکرې شوی وي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا یقینا الله رښتونه کړل خپل رسول سره خوب بالحق پرشتیا باندې چې خامخا داخليږي به تاسو مسجد حرام ته کله چې الله واړي په امن باندې خریون کې به خپل سرون لرا مقصرین قصر کون کې به کمون کې به خپل وخت لرا لا تخافون تاسو به ير نه کوي د چانا فعلم ما لم تعلمون الله تپت دا چې تاسو ته پته نشتی فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو وی ګرځول یا درې کړه تاسو له دینه مخکې او فتح نږدې دا صلح حدیبیه دا یو فتح وا دا فتح نږدې دا تاسو له در کړه دا غي پیش خیمه وا هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاد چې را لېږلی خپل رسول را په هدایت باندې او په دین کامل باندې په دین حق باندې ليظهره على الدين كله د پاره دی چې غالبي کې پټولو اديان باندې سمره اديان چې دی په دې ټولو په دین غالب کیږي وکفا بالله شهيدا او کافی دی الله گوا دا خبر شي وی دا مسلمانان چې وګوره اسلام وګوره ناغه په ټولو اديانو باندې غالب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو الاسلام يعلو ولا يعلى عليه اسلام بغالبی په باندې وبل نه غالب کیږي. افراد په لحاظ سره کو ګوره د دلایل په لحاظ سره کو ګوره نو اسلام غالب دی. افراد په لحاظ سره چې ګوره په دنیا کې نن د ټول نه زیات مسلمانان دي هغه کافر هغه ټول کو وګوره مجموعي لحاظ سره هغه ډیر دي لیکن که یوازې هندوان ګوره یوازې سیکان ګوره یوازې مجوسیان ګوره یوازې عیسایان ګوره یوازې يهود ګوره یوازې دغه دهریان ګوره یوازې ګوره ناغه لګ لګ دي. مسلمان چې کم ذکر دی په ټول دنیا کې چې کم زیاته زی مسلمان دقه یو خبره ده یو کار دی په ټول دنیا کې یو شان دی. سحر منځ چې ګوره په ټول دنیا کې دقه یو شانتی منځ کیږي 2 رکعات سنت 3 رکعات فرض. ماسپخین منځ چې ګوره په ټول دنیا کې به دغه یو شانی خپل ټیمونو باندې ماسپخین ټیم چې شي په هر ملک کې په هر علاقه کې الته کې به ماسپخین منځ کیږي. څومره به دا څنګه چې دې مسلمان به کوي 3 رکعات دا هغه مسلمان به 4 رکعات کوي یا دا هغه مسلمان به چې 2 رکعات کوي نه څومره چې دی ټول یو خبره ده یو قران دی یو رسول دی او یو طرف ته مخ دی ټول په دغه باندې دا ټول هو بعضی کمزوریانې زمونږ خپلې هم دي. مسلمان ته چې وګوره مسلمان ته وی ته دعای قنوت واوروا دعای قنوت ول نه ورځي منځ واوروا منځ ول نه ورځي الحمد واوروا الحمد نه ورځي سورۃ اخلاص واوروا قل هو الله احد واوروا اول نه ورځي. دا زموږ مسلمانانو خپل کمزوریان دي. نور افرادی لحاظ سره چې کله د اسلام خبر راشي د پیغمبر خبر راشي نو بیا ټول هغه یو موټه یو قوت یو طاقت وي. ليظهره على الدين كله دا پار دی چې غالب کی پټولو ادیانو باندې ما ابل رزویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اعلان وکړو ناغه وخت یو څو کسانو یو تن وګوري جو وو په مشرانو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کشرانو کې علی رضی الله تعالی عنہ غلامانو په لحاظ سره وګوره زید رضی الله تعالی عنہ او د زنانو په لحاظ سره وګوره جو
خدیجه رضی الله تعالی عنها وا او دغه یو تنو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچی هغه بیا ورپسې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچی اگرچه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی عبدالرحمن تبیا د رستو مسلمان شه دی غزوه احد کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې ګرځېدو چې کم ځای کې ماته میلاو شي چې گزار په کوم خبر اخلاص کم بیا رستو چې کله مسلمان شو نو پلار ته وی چې زما په مخ باندې یو پیره زما د مټ دلان دی راغلی وي ما یې پلار مې دی پرې مې خو دی هغه وی زه خو پسې ګرځېدم خو زما په لاس نه راغلی نو زما د مټ دلان دی راغلی وي ما به هغه ځای کې ختم کړی وی جهنم ته مې رسولی وي مقرره نه وه ایمان یې راوړ مسلمان شو نو داسې خلکو صحابه کرام د پلار د زوی د رور چې کافر دی د هغې پروا یې نه ده کړي نو لږ لږ مسلمان شوي دي نو کله چې غزوه بدر کېدو نو څومره نو 313 دي نو 313 نه لکوټې زیاتې کا یو څه زنانه دي کلي کې پاتې شي دي او څه مدینه کې او بدر راغلي 313 په لسټ کې دي په نو څه تذکره شوي وه نو د خلق دي نو بیا چې کله غزوه دا حدیبیه کیږي نو په دغه وخت کې بعضې لیکلي 1500 خواوشا کې کسان دي سړي نو څه پاتې شوي دي ساخوا دې خواشي دي 1400 په دغه موقع باندې دي څوک یو ځای څوک بل ځای او بیا وروستو فتح مکې په دور کې 10,000 کسان دي چې هغه تللي په جهاد کې تللي هغې نه وروستو 12,000 او د هغې نه وروستو په لږ وخت کې غزوه دا آخري حج چې کېدو نو هغې کې تقریبا 140,000 خواوشا کې صحابه کرام موجود او ټولو باره کې بعضې مفسرینو لیکلي مورخینو لیکلي 1.5 کسانو تقریبا لیظهره علی الدین کله نو دقه د یو تن خبره شروع شو ټوله دنیا کې خوره شوه نو دې ته غلبه وایي وکفا بالله شهید او کافی دی الله گوا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول له والذین معه اشداء علی الکفار او آکسان چې دا غسر ملګری سخت دی په کافرانو باندې رحماء بینهم او رحم کون کی دی نرمی کون کی دی په خپل مابین کې دلته کې موږ خو یو بل باندې گزارونه کوو الته کې یو خبره کیږي مټاکه کیږي یو خبره کیږي سلام کیږي جواب نه ورکول کیږي دا شکایت لګول کیږي وای ما سلام کو زما سلام جواب بیرانه کو ما څه قصور کړی ګناه کړی جرم کړی نو زه هغه معافي وغواړم څه بدلی زمانه دا غستو مان دیوالی رحماء بینهم داسې یو بل سره نرمی کون کی رستو بیا راضی ویسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه خپل منځ کې داسې نرمی کون کی لکه د دې مسله اندازه لګی نو عمر رضی الله تعالی عنہ بیان کاو ان زغتو فقومونی کزه کوک شم نو ما سیده کوي هغه ځکه یو سړی را پاسې وی توره راوېستا وی په توره باندې دې سې کوخه کته کوک شوې نو په دې توره باندې سې کو بل پیری عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه ته وخت خود د جمعې خطبه کوله هغه ځین بستر را پاسې وی خطبه دې نه وروخه خلیفہ ده او داسې خلیفہ چې هغه کافر نو ماوري حالت کې هغه رپیږي
رب ربې پې راځي مسلمان ورته وایي خطبه دې نه اورو ولې ما ته چې کوم صادر میلاو شوی دی زما دې جوړه نه کېږي او تا ته چې ستا ته جوړه شوې ده او ته زما نه دنګ یې. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي د دې جواب زه نه در کوم دا زما زوی درکړي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی د جواب ورکا اب سپاسی وی جهاد کې چکلا صادر راغله تقسیمې دي نو هر یو تنتا یو صادر میلاو شو نو یو ماته میلاو شو یو زما پلار ته میلاو شو نو دغه نه جوړه نه زما کېده نه د کېده ما خپل صادر دل ورکو دغه نه جوړه شو دغه کار پیو شو او ځان جوړه کړه اسړه کینا په وسوا وسورو دلته زمونږ معمولی سړی ښه ته خپل اوقات نه پیژنې تا څوک چیلنج کړلی تا ته به اوس پته ولګي هغه خبرې به وکړي چې سړی به حیران شي په دومره غرور او په تکبر کې هغه خپل جامې دي جامو ته لګیا دی په خپل باندې لګیا دی ګنډل کوي ټوکړې وته ګنډي پیوندونه پکې لګي څوک دی د خلیفہ دی د مسلمانانو خلیفہ دی وی چوب اسلاک مربع د دومره علاقې خلیفہ دی بادشاہ دی او داغه په جامو کې چې ګورې هغه کې پیوندونه پکې لګېدل دي نو موږ ته په خپله باندې ځان پکې بد ښکاري زما جامې دي هلته کور نه چې سړی راوځي کور کې دی نه دغه شي خرابې شي دا اوس نه اغوندې ته ښه هلته کې هغې ته چې ګورې څنګه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم او کسان چې دا غسر ایمان راو والذین معه کسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دی اشداء علی الکفار ډېر سخت دي کافرانو مقابله کې رحماء بینهم او رحم کوونکي دي د خپل منځ کې تراهم رکعا سجدا ان بتدیل را رکوع کوونکي سجده کوونکي ابتغون فضلا من الله ورضوانا طلب کوي دي فضل د خپل رب د الله ورضوان او رضامندیا د الله سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نخې د دې په مخونو کې د اثر د سجدو نه دي د دې په مخونو کې د سجدې د اثر د وجنا د سجدې کولو د وجنا اثر د په مخ کې تندی کې نه ګورې ښه بعضې خلک تندی سولی او تندی کې ځان له نخې پیدا کی الله تندی نه وایي دا په تندي کې دا نور خلک پیدا کوي ځان له جوړی په زور باندې جوړی کله غوړی او کله سولی هغه نه هغه بد ښکاري په تندي کې دغه شی چې جوړه تور چاپ یې جوړ کی کله غوړی او کله سولی پس مکه پوری سولی هغه کې دا تورواله پیدا کی دا پکې محراب پکې جوړ شو محراب پکې جوړ شي نه تا جوړ کړل مخکینو خلکو هغه کې هنو دې ته دا نور دی چې کله یو سړی مونځ کوي داغه په مخ کې یو نوري کله چې یو سړی خصوصي بعضی مونځونه کوي د شپې پاسی تهجد مونځ کوي داغه په مخ کې ځان له یو سری ځان له یو نوري هغه ته وایي دا نه چې او تورواله به پیدا شي هغه ته نه وایي ګورئ سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نخید دی په مخونو د دی کې د سجده د اثر د وجنا د سجده کولو د وجنا ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل دا مثال د دې په تورات کې او دا مثال د دې په انجیل کې کزرع اخرج شطأه پشان دی وی کروندې ده پشان دی
کرونده یو سړی وکړه تخم یې وکره اخرج شطأه راویخې جو خپل تیغ لرا فآزره نو کله چې تیغ را اوختو نو لګوډې لوی شو نو فاستغلظا نو مضبوط شو کلکی کو فاستوى على سوقه نو ودرید په خپل پنډۍ باندې یعجب الزراع تعجب کیا چې زمیدار لرل یغیظ بهم الکفار دې د پاره چې غصه کی پدې باندې کافرانو لرا وعد الله الذين امنوا وعده کړل الله د مؤمنانو کسان سره چې ایمان راوړي عمل صالح کړل د دینه مغفرت او اجر لوی بازی وی کزرع اخرج شطأه زرع دا د عبد المطلب شطأه نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کله چې رالو شو نو فاستغلظا نو مضبوط شو دے پس باندې په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې په عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې فاستوى على سوق نو ود په خپل پاندای باندې په خپل خپل ودرې دو یعجب الزراع نو تعجب کیا چې زمیداران لرا لیغیظ بهم الکفار چې غصه کی په دې باندې کافر سوق دی علی رضی الله تعالی عنہ وعد الله الذين امنوا وعده کړل الله دا کسان سره چې ایمان راوړي عمل صالح کړل ټول صحابه کرام دا غي سره د مغفرت او د اجر لوی دا غي نه ټول مراد دي بعضي مفسرین او دې ځکه ویلي څوک چې په غصه کیږي په صحابه باندې غصه کیږي او بعضي بکی لیکلي څوک چې روافض دي د صحابه تنقیس کوي څوک سوي او څوک سوي نو د هغه د کفر خبره امام مالک رحمت الله علیه دی آیت دلاندې ذکر کړل مختلفو مفسرینو د دې آیت دلاندې ذکر کړلی چې هغه روافض چې شیعاګان وته وي شیعاګانو کې یو ډله ده نو هغه د دې آیت په وجه باندې کافر دي چې هغه په دې باندې غوسه کیږي سورت کې د بیات رضوان تذکرہ وا او سورت کې د فتوحات تذکرہ وا فتح مبین او ورپسې نور فتوحات هغه کې ټول شمار دي امخ روزو کې مونږ ویلو فتوحات د خیبر فتح د مکه فتح د حنین فتح ورپسې د روم او د فارس فتح د حوازن او د مختلف فتوحات سمره چي دي هغه ټول په دې کې شامل دي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق یقینا لا رښتینه کړل خپل رسول سره خوب دا بالحق پرشتیا باندې لتدخلن المسجد الحرام چې خامخا داخليږي به تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله کله چې الله غواړي یې په امن باندې محلقین رؤوسکم ومقصرین حلق کون کی بے خپل سرون لراو قصر کون کی بے لا تخافون یرب نب یریگے دے اچانا یو دے حلق یو دے قصر الدکی دا حج پا مقامانی پیانچ کل راشی نو حلق بہتر دے دا قصرنا فعالم ما لم تعلمو او قصر کے زمین دا خلق لگوڑے زیادے کئی بیا نو گناہگار پاتشی قصر چې کله کوي پای کې شرط دا دی چې د ګوتې دا یو بند چې دی دومره ویښته ښکته وغورځېږي د ټولو ویښتونه دا نه چې صرف د یو ځای نه واخلې یو ځای نه قصر چې کوي نو بیا په ټولي حلق چې کوي نو بیا څلورمه حصه د سر هغې قصر دا حلق هغې باندې کافي کېږي لیکن که یو سړی ګنجا هم دی ویښتې د سره نشتي ناغه ویخته که نی هم صرف آغا چوڑکی و پی اوهی بس دا خبر اخلاص شوا خبر حل شوا قصد دا حلقی وشو فعلم ما لم تعلمو
نا لا تپته دا غسی تاسو ته پته نشتی فجعل من دون ذلك فتحا قریبا وګرځول الله د دین مخکې فتحا نزد هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاد چراوی له خپل رسول الله په هدایت باندې او په دین حق باندې ليظهره على الدين كله دا پاره دي چې غالبي کې پټول دیانو باندې وکفا بالله شهیدا کافی دی الله گوا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول له والذین ما هو اشداء وللكفار او کسان چې د سره ملګری دي سخت دي د کافرانو مقابله کې او رحم کوونکی دي په خپل ما بین کې تراهم رکان سجدا ان بتدیل رو کو کوونکی او سجده کوونکی ابتغون فضلا من الله ورضوانا طلب کوي دي فضل د خپل د الله او د رضا منتیا د الله سیماهم فی وجوههم نخید دی فی وجوههم په مخونو د دی کې من اثر السجود د سجدې د اثر د وجه نه دی د سجدې د وجه نه اثر دی د دې په مخونو کې چې هغه نور دی ذالک مثلهم فی التورات دا مثال د دې په تورات کې او مثلهم فی الانجیل مثال د دې په انجیل کې کزرعین اخرج شطأه پشان دی وی کروندې دی اخرج شطأه چرای وی استقبل تیغ لرا فآزرون مضبوطی کو فاستغلزن قوی کو کلکی کو فاستوا علی سوقین ودرید پخبلا پندائی مانے یوجب الزرع نو تعجب کیا چاہی زمیدار لر لیغیز بهم الکفار چیز غصکی پدی بانے کافرانو لرا وعد اللہ الذین آمنوا وعد کرل اللہ دا کسان سرچ ایمان روڑی عمل صالح کرلے منہم ددین مغفرتن دا مغفرت واجر نازیمہ دا اجر لوئی اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا ظلمنا انفسنا اللهم لا تجعل